پچا باندې قرباني واجب ده داغه لپاره شرایط دي. اول شرط ورله اسلام دی. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اسلام هغه ول شرط دی. دویم شرط ورله بلوغ دی چې سړی بالغ نو پاغه باندې قرباني به واجبي. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ابو داود کې دا حدیث دی رفع القلم عن ثلاث. درې قسم خلقنا الله تعالی قلم پورته کړی دی. یو عن النائم حتى يستيقظ او دو باندې چې انسان کم کارونه او کم نپاغي باندې الله تعالی نه رانیسي تر دې چې راویښ شي. او دویم وعن الصبي حتى يحتلم او د ماشوم نه الله تعالی قلم اوچت کړی دی تر دې چې دا بلوغ ته ورسي. او دریم وعن المجنون حتى يفيق او د لیونین الله قلم اوچت کړی دی د الله په نسبانه ماپ ته تر دې چې د عقل زیل راشي. نو په دې حدیث کې د سیوای چې یو بلوغ ولا شرط دی دویم عقل ولا شرط دی چې انسان عقل لري او لیونه نه ځکه ماشوم باندې نه په لیونی باندې نه بل الحریه آزادواله چې سړی غلام نه او آزاد سړی ځکه غلام هغه خدای آقا په خدمت کې هغه صدوم رسینه نو دا په آزاد سړی باندې واجب. او بل شرط ورلدا د الوسعه وس ولا شرط دی وس چې یو سړی وس کیږي او قرباني نه کوي به ګناګار دی. چې وس نه نو به په قرباني نشته. د وس په باره کې به یو قول دی چې یو سړی دومره وس کیږي چې هغه صاحب نصاب او زکات ورکول شي نو دا به قرباني کوي. راجح قول پکې دا دی چې حدیث کې د نصاب خبره نه ده ذکر. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم لمن کان له ساعه ولم یزحی چې دا چا وسی او قربانی ونکړه وسمره دی یو سړی باندې قرض نشته د اختر د ورځې خرچه په کور کې برابر ده او دومره پیسې وسشته دي چې دا په ځان لګړ ګډوره او یا د چا سب کې حصہ والی نو په د باندې قربانی واجب ده. نو د قربانی د پاره وس شرط دی وس او وس د پاره به هغه دغه وس د سړي باندې قرض نه قربانی کولای شي نصاب ورله شرط نه دی. بل دا چې د مسافر او د اضحیه د پاره بل شرط هغه اقامت ته. اقامت معنی دا چې سړی مسافری نو کو اضحیه وکړه لا کار به وکي خو په مسافر باندې قربانی کول واجب نه دی. دې د وجنه بخاری کې حدیث ته عائشہ رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم امینا کې موږ ور سره او نبی صلی الله علیه وسلم ته غوخه راوړل شوله بلکې موږ ته غوخه راوړله نو موږ ته پوسو کو چې ما هاذا عائشہ وایي ما ته پوسو کو چې دا غوخه د څه شي ده. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خو غوزحیه ده کما چې موږ کړی ده. نو دا دلیل دی چې په سفر کې کړی ده. په سفر کې کول جواز لري ښه کار دی خو مسافر باندې قرباني چې دی هغه واجب نه ده. د حاجانو په باره کې یو خدای چې دا حاجان مسافری په دی باندې په مسافر قرباني واجب نه. هغه چې کوم دغه کوي د می شکر چوته وي هغه وزحیه نه ده. هغه اصل کې یو سړی په سفر کې دوه عبادتونه جمع شي یو عمره بل حج. نو په حج قران کې به ور سره سره دې ځنه څاروي بوزي دا شرط دی. او په حج تمتع کې چې کوم د عام د پاکستان ولا کوي ول عمره به ځان حلال کی به د حج احکام نو په تور د شکر باندې دا قرباني کول دیلته ګډ وغیرہ خستل دي. نو ابن قیم ویلی زاد المعاد کې چې دا د حاجینا قائم مقام د وضحی ګرځي نو پاجنه باندې قرباني نه یو چې دغه وکړه نو دا د قائم مقام ګرځي. دا په تور د شکر باندې اجن کې چې په یو سفر کې دوه عبادتونه جمع شي کله سړی وسنه کېږي نو هغه د پاره به قران ځان له طریقې ویل لسروجینی ول